बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, नन چې زمونږ کوم ټاپک دی هغه د ایوریج اټامیک ماس. نننی ټاپک کې مونږه ډیسکس کوو چې مطلب ایوریج اټامیک ماس څه ته وایي. نو د ایوریج نه د نوم پته لګي چې په دې کې به مونږ د دې ایوریج راوکاږو د اټامیک ماس چې مطلب د یو اټم دی او د هغې څومره مطلب یو ایلیمنټ دی د هغې څومره آیسوټوپس دي. ټیک شو جي. نو د هغې نه مونږ د هغې ایوریج راوباسو او د هغې ایوریج په بیس باندې به چې کوم دی هغې ته مونږ یو خاص نمبر ورکو، مطلب د هغې اټامیک ماس و. هغې دپاره به طریقه زمونږ سره صحیح چې په هغې کې به مونږ کو چې زمونږ سره کوم اټم دی او د هغه مطلب دوه آیسوټوپس دي، درې آیسوټوپس دي، نو مونږ به هم حق آیسوټوپس رالو او هغه چې څومره پرسنټیج په دې انوایرمنټ کې یي. ټیک شو جي. هغې سره به مونږ ضرب کو او په 100 باندې به ډیوایډ کو او د هغې نه چې کوم مطلب کومه انسا یا کم پرسنټیج زمونږ سره راشي نو هغه به مونږ چې کوم د دې دویم یا دریم آیسوټوپس نو د هغې د پرسنټیج سره به مونږ ضرب کو د هغې چې کوم انډیویجولي پرسنټیج او په 100 باندې به ډیوایډ کو او دا دواړه به جمع کو نو مونږ له به یو خاص ویلیو راکړي نو هغې ته بیا مونږ ایوریج اټامیک ماس وایو. ډیفینیشن کې مونږ لیکلي چې ایوریج اټامیک ماس از د ویټډ ایوریج آف د اټامیک ماسز. وی دا ایوریج اټامیک ماس چې دی دا زمونږ سره ویټډ ایوریج دی، د دې چې کوم ویټ دی د هغې ایوریج دی او د څه شي د اټامیک ماسز. مطلب دا چې زمونږ سره به اټامیک ماس چې کوم دی هغه به زمونږ سره د دې چې کوم نیچرلی اکرینګ آیسوټوپس لکه مطلب چې څومره دی آیسوټوپس د هغې هغه ماسز په مونږه رایوځای کو. ټیک شو. او چې څومره د هغې پرسنټیج د هغې سره به ضرب کو او بیا به څه کو په 100 باندې به ډیوایډ کو او بهر کې به جمع کو نو دا به مونږ له یو ویلیو راکړي چې اوس به مونږ په یو اگزامپل سره وکړو نو هغې ته به مونږه ایوریج اټامیک ماس وایو. نو د دې دپاره ډیفینیشن مونږ کوو of the naturally occurring isotopes of an element. چې د یو element زمونږ سره څومره isotopes دي، د 100 به زمونږ سره 3، د 100 به 2. کو مثال په طور زمونږ سره 2 نو مونږ به ترې لمبنی راوالو د هغې اټامیک ماس په د هغې د پرسنټیج سره څه کو ضرب به یې کو په 100 به یې ډیوایډ کو او چې زمونږ سره کوم دویم نمبر دی د هغې اټامیک ماس په مونږ راوالو د هغې د پرسنټیج سره به ضرب کو په 100 به یې ډیوایډ کو دا دواړه ویلیو به بیا مونږ جمع کو. دا چې مونږ له کومه ویلیو راکړي سمپلي بس دقه به زمونږ سره ایوریج اټامیک ماس اف ډیټ ایلیمنټ دي، دقه ایلیمنټ په زمونږ سره. د دې لپاره فارموله دا ده چې اټامیک ماس اف فرست آیسوټوپس. مثال په طور زمونږ سره یو ایلیمنټ دی چې د هغې زمونږ سره څو دي، د هغې زمونږ سره دي 2 آیسوټوپس. ټیک شو جي. نو 2 آیسوټوپس دي نو مونږ به لاول لمبنی راوالو. آیسوټوپس وي څه دا هم لکه مطلب یو کوېسچن دی. آیسوټوپس مونږ ویلي د اوسه پورې نه دي، لکه مونږ هغې له یو ټاپک خاص نه دی ورکړی، هغه به را روان مخې ته به انشاءالله مونږ به یو ټاپک کې ووایو. آیسوټوپس وي دي ته چې مثال په طور زمونږ سره کاربن دی. ټیک شو جي. دا کاربن دی د 6 اټامیک نمبر دی او 12 د دې اټامیک ماس دی. ټیک شو جي. دا خو زمونږ سره کاربن شو، دا خو یو جدا خبره شوه. خو بل زمونږ سره داسې کاربن ومي چې د هغه اټامیک نمبر 6 وي خو د هغه اټامیک ماس 12 نه وي، د هغې 13 وي. دا د دې دویم آیسوټوپس دی. او داسې ومي زمونږ سره چې د هغې کاربن چې کوم دی اټامیک نمبر 6 خو د هغې اټامیک ماس وي هغه زمونږ سره 13 وي. نو دا درې واړه د یو بل د کاربن آیسوټوپس دي. ټیک شو. که چېرې مونږ په مثال کې د دې اوس ایوریج اټامیک ماس راوکاږو نو مونږ به لاول کاربن نمبر 1 راوالو، د ده چې څومره اټامیک ماس دی هغه چې څومره پرسنټ دی په دې انوایرمنټ کې د هغې سره به یې ضرب کو. ټیک شو جي. په 100 به یې ډیوایډ کو، دی به راوالو د هغې نه به یو خاص ویلیو راشي. مثال په طور د هغې نه زمونږ سره 20 راغی. ټیک شو جي. بیا به مونږ داسې کار وکړو چې مثال په طور 1 نمبر وشو، اوس 2 نمبر، نو 2 نمبر زمونږ سره چې کوم دی دویم نمبر به راوالو د ده اټامیک ماس به راوالو او چې څومره دی په دې ماحول کې یا په دې انوایرمنټ کې دی نو هغه به راوالو په 100 به یې ډیوایډ کړو. مثال په طور د هغې نه زمونږ سره 10 راغی. بیا به دغه شان کاربن نمبر 3 راوالو او د دې د دریم آیسوټوپس او د هغې چې څومره اټامیک ماس دی هغه به ضرب کړو د دې چې څومره اکرینس دی په دې
انوایرمنټ کې، نو هغه به راوالو د هغې سره به یې ضرب کړو په 100 به یې ډیوایډ کړو. نو مثال په طور هغې موږ له 5 ویډیو راکړه. دا درې واړه چې موږ جمع کړو نو د دې نه به موږ سره دا مثال زه یم، دا دی نه د کاربن. نو مثال په طور د هغې نه زموږ سره 35 راغی. نو د دې څه شو؟ ایوریج اټامیک ماس شو. ټیک شو جي. دا موږ مثال په طور وایو. اوس به موږ مثال وایو دا هم د کاربن وي د آیسوټوپس پورې خبره مونږ کوله چې آیسوټوپس څه دي چې د هغې اټامیک ماس نمبر اټامیک ماس سي د هغې نمبر د یو بل نه مختلف وي، دا د یو بل آیسوټوپ سي او اټامیک نمبر به د دې سیم وي. ټیک شو جي. دا خو د آیسوټوپس خبره وه. دا فارموله د اټامیک ایوریج اټامیک ماس لپاره به دا فارموله یاد ساتئ چې اټامیک ماس اف د فسټ آیسوټوپس لمبنی چې څومره آیسوټوپس دي د هغې هغه اټس پرسنټیج چې هغه څومره زموږ سره اکري د هغې ابنډنس څومره د هغه او په 100 به ډیوایډ کوي پلس دا فارموله اوږده وه نو به دې پیج باندې نه راتله، نو دا هم د دې سره نو پلس اټامیک ماس اف د سیکنډ آیسوټوپس چې لکه یو ایلیمنټ دی د هغې اټامیک د هغې لمبنی آیسوټوپس و. ټیک شو. او د هغې پرسنټیج په 100 ډیوایډ جمع د دې دویم آیسوټوپس او د هغې پرسنټیج به ورسره ضرب کوي په 100 به یې ډیوایډ کوي. دا چې کوم دوه ویلیو زموږ سره رالي که چېرې زموږ سره نو هغه به جمع کوي، نو هغه به موږ له ایوریج اټامیک ماس راکړي. کو د یو ایلیمنټ زموږ سره دوه آیسوټوپس وي نو دوه ویلیو به په اخر کې راشي به جمع کوي، هغه به موږ له اټامیک ایوریج اټامیک ماس راشي. کو چېرې 3 آیسوټوپس وي نو بیا به 3 ویلیو چې کوم دی راځي او تاسو به یې جمع کوئ نو هغه به موږ له ایوریج اټامیک ماس راکړي. ټیک شو جي. اوس په زموږ په سمجھ کې د مثال سره دا ډېر ښکلي راشي. مثال په طور کلورین دی زموږ سره. د کلورین ایوریج اټامیک ماس چې کوم دی هغه مونږ معلومو. ټیک شو. د کلورین ایوریج اټامیک ماس زموږ سره دی ایوریج اټامیک ماس 35.5. اوس په مونږ دا معلومو چې د دې زموږ سره دا 35.5 اټامیک ماس ولې دی. ټیک شو. دا به مونږ په دې فارموله چې کوم بره مونږ کوم باقاعده فارموله لیکلې ده دا به مونږ په دې باندې راوباسو. ټیک شو. اوس کلورین چې کوم دی دا یاد به ساتئ چې د کلورین سره څه دي 2 آیسوټوپس دي. ټیک شو. 2 آیسوټوپس. ټیک شو. د کلورین چې کوم دی 2 آیسوټوپس دي. یو کلورین 35 دی. ټیک شو جی. یو دی کلورین دا د دې آیسوټوپس خبره زه کوم جی هغه دی 37. ټیک شو. یو کلورین دی چې د هغې اټامیک ماس 35 دی، بل کلورین آیسوټوپس دی د هغې اټامیک ماس څه دی 37 دی. اوس په زه چل کام د دې چې څومره ابنډنسي مطلب څومره دا نیچرلی اکرینګي مطلب دا زموږ سره څومره پرسنټ دی هغه به زه په دې ځای ولیکم. مثال په طور هم نه چې بلکې دا کلورین 35 چې کوم دی د دې زموږ سره پرسنټیج چې کوم دی اکرینګ هغه دی 75%. ټیک شو جی. او 37 چې کوم دی دا زموږ سره دی 25%. ټیک شو. دا دواړه به زه اوس ضرب کم خو دا ما صرف هسې ارضي ولیکل دا به زه اوس لږ واضحه ولیکم. ټیک شو. دا زموږ سره دی کلورین چې کوم کلورین د دې چې کوم لمبنی آیسوټوپس دی 35 دی. ټیک شو. او دې په دې انوایرمنټ کې څومره پرسنټیج د څومره دی. ټیک شو جی. پرسنټیج د دی 75. ټیک شو. اوس په زه چې چلو کوم دا دواړه به زه د یو بل سره ضرب کم چې دا دواړه زه ضرب کم نو په 100 به تقسیم کم. ټیک شو جی. مثال په طور دا دواړه زه ضرب کم نو د دې نه راځي چې دا دواړه زه ضرب کم دا چې زه په پرې پاڼه ځان سره ولیکم average atomic mass of chlorine. ټیک شو. وختي مونږ څه ویلو چې دا زموږ سره دی 35.5. ټیک شو.
مونږ څه ووایو چې د دې دوه ایسوټوپس دی 1 2 لمبنی زمونږ سره څومره دی هغه لمبني اټامیک ماس څه دی 35 دی د دویم زمونږ سره 37 دی لمبنی زمونږ سره څومره پرسنټ دی هغه به مونږ د دې سره ضرب کوو مثال په طور لمبنی زمونږ سره دی 75% دویم زمونږ سره دی 25%. ټیک شو جی اوس چې د فارمولې په شکل کې دا مونږ لیکو ټیک شو جی نو دلته به زه ولیکم چې ایوریج اټامیک ماس اف کلورین ټیک شو شارټ مې ولیکو نو د دې ماس زموږ سره څومره دی اټامیک ماس د دې څومره دی اټامیک ماس فارمولې شکل دی جی اټامیک ماس د دې څومره دی د لمبني آیسوټوپس مونږ ویلي چې مونږ به لاول فسټ آیسوټوپس خبره کوو اټامیک ماس د دې دی 35 ټیک شو دا به مونږه ضرب کو د څه شي سره څومره پرسنټ دی 75% دی زموږ سره پرسنټیج دی ټیک شو دا به اوس مونږ په 100 ډیوایډ کو دا به مونږ له یو ویلیو راکړي ټیک شو جی دا به څه وکړي دا به مونږ له یو ویلیو راکړي هغه ویلیو به مونږ په دې ځای باندې ولیکو مثال په طور چې دا مونږ کله ضرب کو نو دا به دا چې مونږ له کوم ویلیو راکړي هغه به زموږ سره یې 26.25 ټیک شو جی دا مونږ له ویلیو راکړه دا زموږ سره د کم یو دا د فسټ آیسوټوپس ده ټیک شو اوس زمونږ فارمولې دویم طرف له راځو لکه څنګه چې مونږ په فارموله کې وي چې لمبنی اټامیک ماس په مونږ والو د هغې سره به د هغې پرسنټیج ضرب کو او په 100 باندې به یې څه کو ډیوایډ کو یو ویلیو به راکړي بیا مونږ د دې دویم والو کو دریم وي نو دریم به والو کو نه نو ټیک ده بس نشته خبره ختم خو د کلورین دوه دي نو لمبنی مونږ واغستو او دویم پسې اوس مونږ اخلو مونږ به ووایو چې د دې چې کوم سیکنډ دی نو هغه زمونږ سره څه دی ایوریج اټامیک ماس کلورین ټیک شو دا زموږ سره د اټامیک ماس اف د سیکنډ آیسوټوپس اټامیک ماس اف د سیکنډ آیسوټوپس ټیک شو جی نو د دې اټامیک ماس زموږ سره څه دی لږ به یې بره ولیکو خیر دی تاسو ته پته چې بره دی نو زموږ سره دی 37 او د هغې ضرب به کو د هغې پرسنټیج زموږ سره څومره دی بره مونږ ولیکل چې د هغې پرسنټیج زموږ سره دی بره دا مونږ 75 لیکلی خو دا 25 دی ټیک شو جي دا زموږ سره څه دی 25% دی ټیک شو جي دا مونږ به څه کو به 100 به ډیوایډ کو چې دا مونږ له کومه ویلیو راکړي هغه به زموږ سره یي 9.25 ټیک شو جي اوس په مونږ څه وکړو دا چې کوم بره ویلیو مونږ له راکړی شوی وه د فسټ آیسوټوپس ټیک شو جي او دا چې مونږ له کوم د سیکنډ آیسوټوپس راغله دا دواړه به مونږ اوس جمع کړو نو دا به مونږ له ایوریج اټامیک ماس اف کلورین راکړي مثال په طور دا ما چې کوم مثال ووی نو ایوریج اټامیک ماس اف کلورین نو زه به څه وکړم دا به زموږ سره برابري چې دا دواړه ویلیو زه د فسټ آیسوټوپس او د سیکنډ آیسوټوپس نه چې کوم دا ویلیو رالې د یو نه 26.25 راله د یو نه 9.25 راله نو زه به څه وکړم دا به جمع کړم یو څه شی دی 26.25 جمع 9.25 ټیک شو جي نو چې دا تاسو وکئ کالکولیټر باندې نو دې نه به راشي 35.50 نو زیرو هم موږ نه کنسیډر کو AMU اټامیک ماس یونټ په دې باندې موږ په بل لیکچر کې خبره کړې وه دغه شان چې کوم دی په دې طریقه باندې تاسو د دې سره د کاربن هم کولی شئ مثال په طور تاسو کاربن کوئ نو د هغې لمبني آیسوټوپس په راوالی د هغې چې څومره لمبني آیسوټوپ څومره اټامیک ماس دی هغه به راوالی او د هغې چې څومره پرسنټیج دی په انوایرمنټ کې د هغې سره به یې ضرب کوئ او په 100 به یې ډیوایډ کوئ یو ویلیو به تاسو ته راشي ټیک شو لکه مثال په طور ویلیو زموږ سره څه راله زموږ سره راله مثال په طور 20 راله یا هر شی راغی دا نه ده خو زه یم چې لکه مطلب مثال راله دویم تاسو د هغې آیسوټوپ واغست کاربن 13
ټیک شو. یو کاربن 12 دی، 13 دی، 14 دی. تاسو چې دویم کوم واغستو نو د هغې نه د هغې چې کوم څومره اټامیک ماس و هغه او د هغې چې کوم پرسنټیج و تاسو ضرب کو په 100 هم ډیوایډ کو نو د هغې نه چې کوم دی بله ویلیو 10 راله. ټیک شو. دغه شان کاربن 14 چې تاسو واغستو د هغې چې کوم اټامیک ماس و تاسو د پرسنټیج سره ضرب کو د هغې نه چې کومه ویلیو راله نو هغه راله 5. نو مثال په طور دې نه 35 راغی یا چې کوم دی که دا زه ویم چې دا 7 دی یا 37 راغی داسې مسله نه ده چې هر شی راځي. خو طریقه د دې دپاره چې کوم دی د ایوریج اټامیک ماس ته معلومولو دپاره چې کوم دی دا ده. ټیک شو جي. نو ډېر ایزي او سمپل کنسپټ دی. نو آی هوپ چې تاسو په ذهن کې به دا راغلی که بیا هم څه مسلې نو تاسو په کمنټ کې چې کوم دی تپوس کولی شئ. او دا چې کوم دی ما ټاپک کاو د 9th فرست کیمسټري د فنډامنټل اف کیمسټري د 9 چې کوم کیمسټري فرست چپټر دی د هغې ما ټاپک کاو 1.23 او د هغې چې کوم دی بیا سیکنډ ټاپک و ایوریج اټامیک ماس. ټیک شو جي. که څه مسلې نو هم تاسو کانټیکټ کولی شئ یا ډایرکټ کمنټ کولی شئ. نو نن د فارم دا ویډیو کاپي وه. که په ویډیو لږ فویدلي یې ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کوئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کوئ او بیل آیکن د سره دباو کوئ چې بله ویډیو تاسو ته به ټایم در رسي. نن د فارم دا کافي وه. انشاءالله پر روانه ویډیو کې میلاویږو. تر هغه وخته پورې اجازت غواړم. د الله په امان.